الرحمن الرحیم نن یوه اهمه مسله تاسو وړاندې پیش کول غواړم. مسله دا ده چې په مونځ په حالت کې مزګزار ته پکار دی چې هغه د قیام په شکل کې د خپل سجدې ځای ته او د رکوع په شکل کې د رکوع په حالت کې د خپل خپو ظاهري حصې ته او تشهد په حالت کې د قاعدې په حالت کې د خپل ګوتنو ته زنګنونو ته دې ته وکتلی شي. دا حکم دی ورته. د مونځ په حالت کې که چېرته یو کس داسې لیکلی شوي، اکثر دا لیکلی شوي دا سپریم دی، دا خواصودی لیکلی شوي یا په دیوال باندې مخامخ څه لیکلی شوي، نو دا قسمه تحریر په مونځ کې پړول که چېرته په ژبې باندې تلفظ وکړی شي، دا ولوستی شي، نو د سره مونځ بالکل فاسد شو. او که چېرته دغه شانتې لیکلی شوي عبارتونه د مونځ په حالت کې مزګزار په زړه کې ځان سره وایي، په خولې باندې تلفظ پوه نه کړي، په زړه کې چې کوم دی لوستلو کوشش وکړي، نو هغه سره مونځ نه فاسد کېږي، خو مونځ کې ضرور خلل پیدا کېږي. نو زه خپله دا زما مشوره دی ټولو مسلمانانو ته چې دا قسمه څیزونه دا چونکې د پبلیسټي دپاره شوي چې د ادارې کوم کمپنۍ دا جوړه کړې دي د هغه خلکو ته مشهوري وشي، نو دا د جاینماز نه کټ کول پکار دی. تاسو په وړاندې دا زه کټ کوم سره د خلکو منځونه خراب نه شي. دا